سلامونه ملګرو. شعیب اختر د اعظم خان حواله سره ډیر اهم سټیټمنټ جاری کړی دی. ډیر سپینې خبرې کړې دي او زما په خیال حقیقت هم ویلی دی. شعیب اختر اوس د اعظم خان حواله سره څه ویلي دي د هغه مکمل سټیټمنټ در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. هغې نه پس په تاسو هم خپله رایه ما سره په کمنټ کې شریکه کوئ چې آیا شعیب اختر ټیک خبره کړې ده که نه. بالکل زه د شعیب اختر دې خبرې سره اګري کېږم. شعیب اختر د اعظم خان حواله سره ویلي دي چې اعظم خان چې کوم دی تا باور هیټر نه دی، مطلب هیټر بیټسمین نه دی بلکې دا یو ډرپوک کلاړي دی. فاست بالر چې وایي کله دله بالنګ کوي نو دی بیک فوټ باندې لوبه کوي، دی فرنٹ فوټ باندې نه راځي. فاست بالنګ نه دی یریږي چې کله فاست بالران په ده راشي او 140 او 145 کې بال کوي نو هلته بیا دی ډرپو کوي، مطلب مظاهره کوي، هلته دی بیا یریږي. وایي اعظم خان له پکار دی چې داسې گیم نه کوي. اعظم خان له پکار دی چې خپل گیم امپروف کړي او خپله کمزوري د ځان نه وباسي. که فاست بالر او که سپین بالر دی دله پکار دی چې ښه ډاډه گیم کوي او په فرنٹ فوټ باندې ورځي. همدا ورځ به تاسو کتلي وو چې کله ولا مارک ووډ د انګلینډ سره چې کوم اخرنی میچ و هغې کې چې اعظم خان ټول نه خراب پرفارمنس کړی. هغه میچ کې به تاسو کتلي چې کله مارک ووډ راغو هغه بونسرې شروع کړي. هر بیټسمین له به هغه یو اوور کې خامخا بونس خامخا کولو. اعظم خان له یو بونس وکړو هغه له پته ولګېده چې دا پهلوان بیټسمین دی او دی په باډۍ کمزوری دی، بس هغه دې ته یو بونسر نه کېناستو. بل یې ورله وکړو هغه لږ وایډو. درېیمې چې ورله وکړو بس ایج یې ترې وویښ کړو، ګلف سره هم بال ټچ په اوږه هم دی ولګېدو، شاله کیچ کړو، بیټ شو، په هر بال باندې بوري طرح بیټ شو. پته لګېده چې دا سړی فاست بالنګ نه یریږي. نو شعیب اختر ویل دي چې اعظم خان له پکار دی چې دی په فرنٹ فوټ باندې لوبو کې وایي اوس ټولو بالرانو له پته ولګېده چې د کمزوري څه ده. اوس دله پکار دی چې په خپله کمزورۍ باندې دی لوبو کې او دله پکار دی چې د شاهد افریدي او د عبدالرزاق غوندې ډاډه گیم شروع کړي. څنګه به چې شاهد افریدي او عبدالرزاق که فاست بالر به که سپینر به وایي په فرنٹ فوټ باندې لوبه کوله جي، په بیک فوټ باندې به نه تلل، بالرانو نه به نه یېرېدل، د بهادرانو غوندې لوبه به یې کوله. نو دغه رنګ د ویلي چې اوس پاکستان کرکټ ټیم سره دا یې پکې صحیح خبره کړې. پاکستان کرکټ ټیم سره وایي اوس صحیح آپشن دا دی چې اعظم خان ډراپ کړي، وکټ کیپینګ محمد رضوان له ورکړي او ایز ا بیټسمین محمد رضوان مطلب هغه به ایز ا وکټ کیپر بیټسمین لوبه کوي او عثمان خان چې کوم دی هغه د اعظم خان په ځای ټیم ته وردننه کړي. چې اعظم خان دی ډراپ کړي، محمد رضوان دی وکټ کیپینګ هم کوي او د اعظم خان په ځای د عثمان خان ټیم ته ان کړي او عثمان خان په نمبر 2 نمبر 3 باندې د گیم شروع کړي. خامخا هغه په نمبر 4 نمبر 5 باندې کوم ځای کې چې اعظم خان بیټینګ کوي هغه ځای کې عثمان خان بیټینګ نشي کولی. نو زما خیال شعیب اختر دا خبره ټیک کړې ده. اعظم خان له ګوره ډېر چانسونه میلو شو، سایم ایوب له ډېر چانسونه میلو شو، دی یو مطلب څه فایده وایي نشته، چانس چې کوم دی دی کیش نه کو. نو اوس پکار چې بس اوپننګ ته هماغه فخرزمان رضوان لیږي یا که بابر خو کېدی شو هماغه بابر او رضوان دوباره اوپننګ شروع کړي. که چېرې رضوان او فخرزمان اوپننګ ته شروع شو په T20 ورلډ کپ کې نو دا ښه خبره ثابتېدی شي د پاکستان ټیم دپاره. بیا په نمبر 2 دی بابر اعظم کې، په نمبر 3 دی عثمان خان کې. عثمان خان ګوره بابر اعظم خو ون ډاون اوپننګ نه ډاون شي نو ون ډاون نه خو تعالی ښکته نور نه راځي جي. نو اوس دې حوالې سره تاسو خپله رایه ما سره په کمنټ کې شریکه کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.